السلام علیکم. زه امید لرم تاسو ټول بخیر. زه ډاکټر کنیز فاطمه خبرې کوم او زه خپل د شموزو برشموزو خاندان سره تعلق لرم. زه د اقبال خان لور یم د 400 ما خپل ګریجویشن د پېښور سردار بیګم ډنټل کالج فرست پرایویټ هاسپټل اف پاکستان نه حاصل کړی دی او زه دلته راغلی یم چې تاسو خدمت وکړم. صحیح. تاسو خپل تعلیم حوالې سره څنګه تاسو مخکې خبرې وکړه نو 400 هم سبق ویلي او جی ما دلته چې کوم دی خپل سکولینګ هم 400 نه کړی دی، بیا ما خپل اف اس سی هم 400 نه کړی دی، بیا آینه بعد چې کوم دی ما خپل اف اس سی د پېښور آی سی ایم اس کالج نه کړی دی. زما چې کله سبق هر څه سٹارټ شو چې کله 9 10 کې نو دغه ټایم کې چې کوم دی ما ته 2 آپشنز وو، یو ساينس یو آرټس وو. خو چې کله زما والد صاحب چې کوم دی هغه باشعوره تعلیم یافته انسان و، هغه ما ته ښه ګایډ کړم او هغې په اکارډینګ زه لاړم ساينس ته. زما یوه ټیچر هم وه، زه هغې هم ګایډ کړی. زما نور والده صاحب چې کوم ده هغې وی چې تاسو آرټس واخلئ، خو زما والد صاحب چې کوم نو هغه ما ته وویل چې ساينس واخله او ته به مخکې میډیکل وکړې. حالانکه ډیرو خلکو په دې کې رکاوټې جوړې کړي دي چې دا به نشي کولی، دا یو جنس ذات دی، دا به څنګه مخکې ځي. ډیر آبجیکشنز په ما شوي دي، خپل د خاندان نه، خپل د کور نه. خو زما والد صاحب چې کوم دی نو دا د تعلیم خبره دی چې تعلیم ډیر زیات ضروري دی. چې زما پلار تعلیم یافته و نو هغه پوهېده د تعلیم په یو مقصد رانې د هغې په یو ښه رانې چې د دې به مخکې څه کردار وي، د دې به څه پهچان جوړېږي. نو هغوی زه ډېره ګایډ کړم او هغې نه بعد چې کوم دی زه بیا پېښور ته لاړم. دلته نه ما خپله اف اس سی وکړه. اف اس سی نه پس چې کوم دی بیا هغې نه پس ما میډیکل کالج کې اډمیشن واخیستو. چې ما واخیستو نو همغه میډیکل کالج کې چې کوم دی ما سټرګل سټارټ کړ او ما وی چې زه به خپل ځای خپل وطن دپاره خدمت دپاره هر ټایم اویلیبل یم. هغې نه پس چې کوم دی ما 4-5 کاله خپل سبق کمپلیټ کړو. د کمپلیټ کېدو نه بعد چې کوم دی زه بیا لاړم اسلام آباد نه ما کورسز واخیستو چې دلته هسې یو ټیکنیشین زه مې ډاکټرانو مې غاښونه خراب ټیک یو څه بل څه نو ما وی چې نه اول ځان د دې قابل کړم چې د خلکو خدمت له بیا راشم. داسې نه چې هسې کښېنم چې راځه نوم وګټم یا چې کوم دی پیسې وګټم. نه، زما مقصد دا و چې زه په اصلي معنو کې چې کوم دی خدمت وکړم. صحیح. بیا پکې دا شوبه څنګه خوښه کړه ډنټل شوبه؟ زما د بچپن نه چې کوم دی میډیکل طرف ته خیال و، ډاکټري بس د انسان هر یو انسان چې کوم دی یو ایم وي. زما ایم و زما مقصد و چې زه به میډیکل خو هم کړه، خو بیا پکې شوبه میډیکل کې خو بیا ډېرې شوبې دي که نه، آیم کېدی شوه نور هم څه کېدی شو لکه نو ډنټل ما په دې وکړو چې نن سبا ډنټل چې کوم دی فیمیل سټاف لږ کم وي، خواتین دونه چې کوم دی دلته په 400 کې ني، خلک لرې لرې ځایونو ته ځي کم دي. جی لکه داسې خو چې کوم دی خامخا لکه پکار دی چې خواتین هم دلته کې د هغوی نو ما وی چې لکه دا ډنټل فیلډ داسې دی چې دلته کې چې کوم دی زنانه اکثر یي چې هغوی ته لږ کمفرټیبل نه وي که نه، چې یو میل کس هغه له خولې کې کار وکړي یا کمفرټیبل نه وي. نو دلته کې چې کوم دی ډاکټرانو کمی لږ کم و. صحیح. ګران اردوونکو، ډاکټر کنیز فاطمه دې وخت کې الخدمت فاونډیشن 400 کې چې کوم دی نو سیکنډ ټایم کې باقاعده دوی چې کوم دی نو مریضانو ته ناست دي او مریضان ولا ډېر کافي رش وي. په یو ما چې بل ورځ رش ولیده او د خلکو راتګ مې ولیده او بیا مې د دې چې کوم دی هغه محنت ولیده، هغه ډېره ضروري خبره وه. د زنانو تعلیم دلته کې چې څونه زنانه تعلیم کوي نو اکثره چې کوم دی استاذه ته موږ جوړو. اصل کې خبره داسې ده چې زموږ معاشره کې د سړو دا یقین نشته چې ښځې به هغه ځای ځان به سیکیور کړي، ځان به مخکې وچلي، لکه آبجیکشن وي ریسټریکشن وي. دا ډېره غلطه خبره ده. څنګه چې زموږ حضور صلی الله علیه وسلم په خپل آخري خطبه کې دا بیان کړي دي چې د سړي فوقیت ښځې دي او د ښځو فوقیت سړي دي. نو د دې نه اندازه تاسو لګولی شئ چې سړي او ښځې په یو مقام ولاړ دي. څونه چې تاسو سړو له اهمیت ورکوئ، څونه چې هغوی تعلیم هڅه حاصلي، دا د حقوق د ښځو هم دی. نو دا تاسو د مایند لرې کړئ، تاسو هغوی له یو کانسپټ دا کلیر کې چې څنګه سړی مخکې ځي هغه شان به ښځه وي، ځکه چې ښځه د کور یو بنیاد دی. چې ستاسو د کور ښځه تعلیم یافته وي، هغه یې باشعور وي، نو هغه مخکې چلېدی شي. هغه به ستاسو اولاد، ستاسو خاندان، ستاسو پرورش دا هر څه به هغه ډېر زیات معاشره کې مخکې بوتلی کي. که تاسو دا رکاوټ وکړئ او هغې کې د شعور نه وي نو ستاسو دا معاشره به زموږ څنګه مخکې ځي. او زموږ دا خبره ده چې هغه تعلیم خبره وي چې تعلیم راشي خبره نه وي چاینا ته لاړ شي هغې لپاره. چې دا ویلي شوي دي نو دا ایکوالټي پکار ده چې راشي، چې څنګه دیني تعلیم حاصلول دي دغه شان دنیاوي تعلیم چې څنګه د سړي لپاره دی داسې ښځو لپاره هم پکار دی. بلکل اورېدونکو، ډاکټر کنیز فاطمه چې د کوم قول ذکر وکړو نو دا هغه ټایم کې په سعودي عرب کې چې به تعلیم کېده نو د چاینا چې کومه دا ډېره زیاته لرې وه. نو هغه ټایم نه دغه خبره مخې ته راغلې ده چې ته تعلیم حاصل کړه، هغې کې ولې نه یې غوته پکې چین ته لاړ شي. نو تعلیم حاصل کړه
نو د دغه د یو بچی خبرې د یو خور خبرې ستاسو د وړاندې د روڼو